د سره بالکل وایلیشن نه کړي، ځکه په جرنالیزم کې تاسو دا ښایي د خپل علاقې د کلتور خاص خیال ساتئ. دا په یو دنیا کې نشته چې ته د یو جنایي سره ریب وشي او هغه د هغې تصویر یا نوم هغه BBC CNN فاکس نیوز غوندې ادارې هغه هم نه ښایي. په دې وجه نه ښایي چې دغې جنایي عزت دغ کېږي، یا په دې کې د هغه انټرنیشنل ادارې چې دي هغو وله نوم بدل ورکړي. لکه فرض کړه د یو جنایي هیره نوم دی، د هغه ورته ولیکي سیان، نو بیا ورته بریکټ کې ولیکي نام تبدیل کیږي. نو دا په ټول دنیا کې په جرنالیزم کې دا دي چې په داسې کیسونو کې د جنایي هلک نوم شناخت او تصویر نښولی کېږي. چې د جرنالیزم چې کوم ایتکس دي د هغې دا خلاف دي چې تاسو به د یو ماشوم یا ماشومه چې د هغوی سره دغه حرکت وشي، نو یو خو دا ده چې د هغه شاته د هغوی خانداني، بل داسې ده چې په دې معاشره کې به بیا دغه ماشومان ګرځي، نو د دوی د آیډنټټي ځکه پټه ساتلی کېږي چې یاره سبا ورځې دوی د خپل عزت ژوند که تېروي نو چې خلک د دې نه خبر نه وي او د هغوی باندې څوک بیا ګوته نه چوتوي. بل دا د جرنالیزم ایتکس دي، موږ چې څومره د خپلو مشرانو نه زده کړي دي، ایون هغې که خو دا هم وایي چې کله اکسیډنټ وشو نو ته به د وینو ډک تصویر چې کوم دی نه د اخبار ته خېږي او نه به یې په ټي وي ښیې، ولې چې دا ډېر زیات کمزوري ډه والا خلک وي، هغه که وګوري دا په هغوی باندې ډېر بد اثر پرېوځي. د سیمې خبریالان د صحافت په ازادۍ په اړه باندې بېلابېل راهې لري. په دې هکله د سوات نوموړي خبریالان فیاض ظفر او امجد علي صاحب داسې وویل چې کله په دې سیمه کې د ریپ یا ردې سره تړلې ستونزې راشي نو خبریالان دا کوشش کوي چې د هلک جنۍ نوم پته یا اسکونه نه وایي، په دې خاطر چې د هلک یا د علاقې نوم بدنام نشي. نو دوی دا ګڼي چې موږ د صحافتي اصولو مرګتیا او د مقامي روایتونو خیال ساتو.